نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله جل مجلوه مونږ او تاسو او تمام بندگان انسانان یو کپیریان دا الله د خپل بندګۍ او د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. د بنده کار د الله بندګي ده، د الله عبادت دی، د الله جل جلاله د مرضی په رڼا کې ژوند او زندگی تیرول دي. او د الله جل مجلوه کار د خپل بنده د دنیا او د آخرت غټ او واړه
پټ او ښکارا تمام حاجتونه او ضرورتونه پوره کول دي. الله وی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیریان او انسانان ما ندي پیدا کړي مگر د خپل بندګۍ او د عبادت لپاره. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ندا دوی نه روزي غواړم انا دا چې دې زما مخلوق ته د خوراک انتظام وکړي. ان الله هو الرزاق. روزي رسان الله وی زیمه. دا الله جل مجلوه کم انعامات او کم احسانات اخبرو بندگانو باندې دي، نو دا هغه تقاضا خدا دا هغه حق دادي چې بندا د جون یو منټ هم د الله د عبادت نه بغیر نه تیری. ځکه چې د انساني ژوند او د انساني زندګۍ یو منټ او یو سکند هم داسې نه تیریږي چې په هغې کې په بنده باندې د الله د اړخه نعمتونه او رحمتونه نه راوریږي. لیکن الله جل جلاله رحمان دی، الله رحیم دی، الله د لوی فضل مالک دی، بنده کمزورې دي. څنګه چې د الله جل جلاله د انعاماتو د احساناتو حق او تقاضا ده، نو کمزورې بنده د الله هغسې عبادت نشي کولی. نو د دې د وجې نه د الله جل جلاله یو ترتیب دی، یو سنت دی، او د الله یو طریقه ده، او هغه ده چې په مختلفو میاشتو کې، په مختلفو اوقاتو کې، په مختلفو ایامو کې، په مختلفو لیالي او شپو کې مخصوص قسمه عبادات الله پاک په خپلو بندگانو مقرر کړي دي. نو چې کله د دنیا په دې مختصر ژوند کې د کم عبادت د ادا کولو وخت په بنده باندې راشي، او په هغه وخت کې هغه عبادت ادا کی او دا د خپل ژوند او د زندګۍ دستور جوړ کی، نو الله جل جلاله به ورته داسې اجر او ثواب ورکوي لکه چې د ټول عمر د الله په عبادت او په بندګۍ کې تیر کړ. بیا په عباداتو کې درجات دي، حیثیات دي. بعضې عبادتونه الله فرض کړي دي، بعضې عبادات واجب دي، بعضې عبادات سنت مؤکد دي، بعضې عبادات مستحب دي، بعضې عبادات نوافل دي.
او بعض عبادات مباح دي که او دې کړه نو ګټه ده او که او دې نه کړه نو څه ګناه پکې نشته. بیا چې کوم عبادات فرایض دي نو د دغه عباداتو په باره کې د شریعت یو مسله خدا ده چې د هغې په فرضیت باندې به ایمان راوړي، دا یقین او دا عقیده به ساتي چې دغه عبادت الله پاک ما فرض کړی دی. د فرایضو په باره کې دویم حکم او دویمه مسله دا ده چې په کوم وخت کې کوم عبادت الله در باندې فرض کړه او په هغه وخت کې به هغه عبادت ادا کړي. او دریمه مسله دا ده د فرایضو په باره کې چې د کوم عبادت د ادا کولو کومه طریقه الله جل جلاله مقرر کړی ده هم په هغه طریقه به هغه عبادت ادا کړي. د خپلې خېټې او د ځان نه به د عبادت د ادا کولو لپاره لارې نه راوباسي. قرآن کریم کی اللہ جل مجلوہ دا عبادات و حکم کرنے دے او بیا دا ہر حکم دا ہر عبادت دا عملی طریقی دا خودود پارا اللہ جل جلالہ استاد رالی گلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام پدریش کالا کے امت تا دا ہر عبادت عملی طریقہ ٹکی پر ٹکی خود لیدا هم پا خل مبارکا او هم پا خبر عمل کی ذکر قرآن کے اللہ وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ او برزق اللہ وی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عن فانتهوا او برزق اللہ وی وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول او بلزك الله يقول تدير يخبر أمتيان تؤوايا إن كنتم تحبون الله كشرت تاسو صحیح معنو کې دا الله سره محبت ساتي نو دا هغه د اظهار او د ښکارا کولو عملی طریقه دا ده فتبعونی چې زما اتباع وکړئ په مانځه کې په اوداسه کې په زکات کې په روژه کې په عمره کې په حج کې په واده کې په غم کې په ښادۍ کې فتبعونی حکم الله پاک مطلق ذکر کړی دی تخصیص یې نه دی کړی نو دې ته اشاره ده چې د مسلمان بنده دپاره د زندګۍ په هر اړخ کې د نبی علیه السلام اتباع ضروری ده او د فرایض متعلق بلکې د تمام عبادات مبارکی
یو اهم حکم دا دی چې کم عبادت کې نو مقصد به صرف او صرف دا الله رضای دا الله حکم پرو کول وي بیا دا عبادت چې کوم فرایض دي بعضی یومی روزمره عبادت لکه 15 وخت مونږ دا کال 12 میاشتې روزمره او بعضی سنوي عبادات دی پکار کی یو ځلی زکات سنوي عبادت دی روزه سنوي عبادت دی د لوی اختر او د واړه اختر مون سنوي عبادت دی فطرانه او قربانی دا سنوي عبادت او بعضی عبادات هغه عمری عبادات دي عمری عبادات او معنا ده چې په تمام عمر کې کله شاه عمر 2000 کالی کله شاه عمر 1000 کالی کله شاه عمر 100 کالی او کله شاه عمر 50 کالی خو هغه عبادت په هغه باندې عمر کې یو ځلې دي عمری عبادت هغه د حج عبادت دی څومره عبادات چې الله جل مجلوه خپل بندګانو باندې فرض کړی دي نو د هر عبادت درې حیثیت دي رومنه حیثیت د عبادت په فرضیت باندې ایمان راوړل عقیده ساتل دې ته خو ایمان وایي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دویم د دې الټ دی نعوذ بالله د عبادت د فرضیت نه انکار کولی نعوذ بالله دا خبره کول چې حج نه دی فرض او د حج فرضیت زنه منم دا سیمولیانو د خېټې نه دا مسله را خپلې ده نو په دې سره انسان نعوذ بالله کافر کیږي مرتد کیږي د ایمان نه وځي دویم حیثیت هغه د عبادت ادا کول دي نو الله پاک داسې رحیم او کریم رب دی چې هغه زموږ ستاسو عباداتو ته نه دی محتاج که تمام مخلوق نعوذ بالله د الله بندگی پریدي الله پاک په قدرت کې طاقت کې خدای کې ربوبیت کې د ویخته د سر برابر کمی ناراضي نو الله پاک د بنده عبادت ته نه دی محتاج او د هغې باوجود هم چې بنده عبادت ادا کی نو الله پاک په انعام هم ورکوي او بیا انعام د دې دنیا هم ورکوي او د هغه جهان انعام هم ورکوي یو حدیث میں ستاسو مخی تلاوت کر